ګرانو کتونکو، سینیټر مشتاق احمد خان دې ټیم کې په سمندر کې غزې طرف ته روان دی او یو طرف ته د ټولې دنیا نه د دې قافلې په حق کې ډېر مضبوط اواز اوچتېږي، تر دې پورې چې د کم کفري ملکونه دي او سیکولر ملکونه دي هغه هم د غزې حوالې سره هم اواز اوچتوي او ډېر واضح موقف هغه مخې ته راځي او اسرائیل باندې دباو هغوی باندې پریشر ډیولپ کوي او د دې قافلې حق کې مواد اوچتېږي. خو دې سره سره یو ډېره غټه طبقه او هغه هم زمونږ په دې ملک کې د هغوی طرف نه دا یو خبره مخې ته راځي او سوال اوچتوي چې یاره دا د حکومت کار دی، دا د فوج کار دی، دا د آرمي کار دی او سینیټر مشتاق احمد خان هغه بې ځایه ځان ډېر په ریسک کې واچولو، مطلب ټوله قافله په ریسک کې ده، نو ډېر غټ ریسک یې اوچت کړی دی. دا دی له نو په کار نو زه دې باندې دا وایم چې ټوله دنیا مني چې دا د حکومتونو کار دی، دا د ریاستونو د فوج د دوی کار دی. سینیټر مشتاق احمد خان هغه په سینټ کې پوره 15 کاله چې کوم د هغه ټرم نو هغې کې مسلسل دې حوالې سره اواز اوچت کو، یو ډېر غټ جنګ یې وکړو. بیا هغې نه پس په مختلفو ملکونو کې او په دې اسلام آباد کې یو ډېره طویل ترینه درنه هغه ورکړه چې د عالمي توجه مرکز مو او هغې کې باقاعده یو کارکون هغه شهید شو او پکې اف آی آر وشو، لا تعداد اف آی آر په هغې باندې شوي دي. ډي چوک کې مسلسل ورځ او شپه درنه هغې اواز یې اوچت. د هغې نه پس زمونږ ټول اسلامي نړۍ چې کوم ملکونه دي نو د هغې په غوږ باندې سپږه نه ګرځي او هغه دې حوالې سره هغه اواز داسې قسم اواز نه اوچتوي چې په غزا د فلسطین په مسلمانانو باندې ظلم بندېدل څه چې صرف هغوی ته هغه خوراک خو رسي که نه، دوایي رسي، اسپتال رسي، خوراک رسي او کومه چې محاصره ده د هغوی د هر قسمه حالاتو دپاره چې کوم محاصره ده، یو طرف ته زخمیان هر څه په علاقو کې پراته دي، په ځمکو پراته دي، مړي پراته دي. نو د دې حوالې سره د یو حکومت هم واضحه پالیسي نشته. نو په داسې کې په دې دنیا کې درد دل خلق هغه موجود دي چې هغې کې سینیټر مشتاق احمد خان هم دی او بیا پکې د ټولې دنیا نه خلق موجود دي چې مسلمانان هم نه دي خو د انساني همدردۍ په بنیاد باندې صرف د میشن دپاره چې مونږ دا محاصره ماته کړو، هغوی ته خوراک، هغوی ته کوم زمونږ اخلاقي فرض دي پوره کړو. نو امدادي کارکن باندې چتم په یو ملک کې پابندي نشته چې هغوی سره وسله ني، د وسلې عزایمې ني، بمونه ني، هغه خو هر چاته بیا تلی شي. په داسې حالاتو کې دې خلکو له پکار دي چې نیګیټیو چې کوم خبرې خورئ نو د دې په ځای د دې قافلې په حق کې اواز اوچتول، د دې د تحفظ دپاره اواز اوچتول، عالمي نړۍ دنیا هغوی ته پکار ده هغوی باندې پریشر ډیولپ کول. دې سره سره زه وایم چې زموږ په دې ملک کې د ګوره زموږ عام ټک ټاکرز دي کم د په ټوله دنیا کې چې کم دا پرینک جوړوي په سوشل میډیا باندې، سوشل اداکار دي، ډېرې غټې غټې چینلې دي ورسره. نو ایله هم پکار دي چې د خپل مزاحیه ویډیوز لا د سوشل میډیا چې کوم د هغوی کریشن دي، تخلیقي کوم قسم له هغوی دغه جوړوي نو په هغې کې دی دا ګلوبل سموت فلوټیلا دا شامله کړي او دې دپاره د اواز جوړ کړي، اواز اوچت کړي او په دې طریقه دی د دې قافلې پشتیباني وکړي. نو زه دغه قافلې ته سلام پیش کوم او مونږ دعا ګویو چې ورځ تېرېږي نو تشویش هغه هم زیاتېږي، چې ورځ تېرېږي او ګنټه ګنټه چې څنګه تېرېږي نو کومې طریقې سره چې د هغوی جاسوسي کېږي، کومې طریقې سره چې په هغوی باندې ډرون، اسرائیلي ډرون هغه ګرځي په سمندر کې او ورسره روان دي، نو دا تشویش کې اضافه کوي. خو زمونږ سیاسي قیادت، زمونږ حکومت او عالمي سطح باندې چې څومره سیاستدانان دي هغوی له د دې قافلې دپاره هم اواز اوچتول پکار دی. او آخري کې زه یو خبره کوم چې کوم خلک وایي چې دا خو د حکومتونو کار دی، نو حکومتونه ټیک د دې کې نشته. حکومتونو ته مطالبه کېدای شي حکومت باندې چې پریشر راشي نو بیا حکومتونه هم هغه کار کوي. خو دې ټایم کې دا قافله چې روانه شوې ده نو د دوی په شا حکومتونه څه نه څه حکومتونه شته دي. ملیشیا حکومت د دې سرپرستي کوي او نور چې کوم ملکونه دي یو ځای بل ځای نه اوس اوازونه راوچتېږي تر دې پورې چې اقوام متحده نه اواز راوچت شو. نو زه ګڼم دا د ټولې دنیا د طرف نه یو مضبوط اواز د مختلفو حکومتونو را دا راوچت شو او دا د حکومتونو قافله اخري کې جوړېدو والا ده. د پاکستاني قوم ته وایم چې پشتیباني وکړي
او د دې حوالې سره چې څه کار هم کوي، دکانداري کوي او هر قسمه کار کوي، نو په خپل سوشل میډیا اکټیویټي کې دي، په کاروبارونو کې دي، دغه نوم استعمال کړي، دا به دی داسې وي چې په دغه قافله کې د دوی شمولیت